دا ځای په ځای کې د موبایل ټاورونه دا بیټری کوزیږي او اکثر بیا چې چوکیداران غریبانان پکې هم شرمیږي او د مالکان هم چې لکه چېرې تاوان وشو خو په داسې سیسټم باندې کوزیږي چې لکه په هغې باندې څوک پوهېږي نه، هغه دا ګروپ دی. په هغې باره کې چې زموږ جناب ډي پي او صاحب عرفان الله خان د دې نوټس اخیستی او ځای په ځای کې دا چې څومره واردات کېږي هغې وایي چې په دې کړې نګراني وساتئ. دا هغه ګروپ ته کې دي په مردان کې هم په خپله مني مردان کې هم واقعیات کړي دي، پېښور کې هم کړي دي، کوواټ کې هم یو وقوه کړې ده. تلي دي سوزکي ورسره په سوزکي نه طریقې واردات دا دي چې نمبر پلیټ دې کوز کړي چې کله واردات کړي د دې لپاره چېرې زمونږ نمبر د سوزکي کې لکه څوک نوټ نه کړي او خلکو ته وایي چې نمبر پلیټ مې مات شوی دی. خبر دغه شان د خانمائی په علاقه کې دي چې لکه د ورځې رڼا چوکیدار ساري چې چوکیدار خپل یو طرف ته لاړ شي نو دی وروړي په دیوال باندې ځان ته ورلر کې بیا په هغه طریقه باندې غونډ سامان چې دی په هغې کې واچي. او پېښور کې بیا زموږ دا 15 کسه ګروپ د 3 موږ نیولي دي او 2 کسه چې دی هغه ګرفتاري لا پاتې ده او دا په پېښور کې بیا په کباړي دی وغلی د عقید هغې نه هم تفتیش شروع دی. انشاءالله هغه به مرامت شي. خو بار بار موږ دا خبره کوو چې په خپلو بچو باندې واچ وساتئ. نه دی کې دا یو ملزم چې دی د دم پلار مړ دی یتیم دی نو سوزکې چلي نه دی کار ته کسب ویلی دی. هغه ماشوم چې دی هغه د قرآن حافظ هم دی خو چې دې سره کېناسته د کلینډري شروع کړه یو ده سره ټچ شو نو د هغه نه هم غل جوړ شو حالانکې د هغه په سینه کې قرآن پروت دی خو دغه د غلا په کاته کې بار بار دا وایي چې یاره ماحول اثر لري. که معصومانو باندې موږ خپل چې دی واچ وساته دی وي زما تر چې دی لکه هغه زما خصمانه کوي نه ترې د ده نه دا تپوس نه کړی چې بچې ته چته یې او چته نه یې چا په ماحول کې نه که دی قرآن حافظ شو نه څه شو. نو بار بار د خپلو بچو لږ واچ ساتل پکار دي چې یاره هغه په کوم ماحول کې کیني که هغه د قرآن حافظ دی نه لکه قرآن حافظ چې خو ماحول چې دی په غلط اثر سره کېناستو دغه د غلطې جوړ دی. نو مهرباني وکړئ د خپلو بچو چې دی لکوټي تپوس پوښتنه دا کوئ او چې د کوم ځای کې د ټاور غلاګانې شوي دي دې نن کسټډي موږ سره ختمه ده دا به موږ چې دی جیل کې داخلو دي خو چې کله غلا کړله رنګې هاتھوں نیولي شوي دي رنګې هاتھوں نیولي شوي دي. دا هم نه چې لکه چې کوم ټیم سامان برآمد دی سوزکې ورسره نیولې دی صرف 2 کسان تښتېدلي دي 3 ورسره موږ دا رنګې هاتھوں نیولي دي. او نن بس دا انشاءالله تعالی زه به خپل کلي کې اوسېږم او دې پېښور ته به زه نور نه راځم او د ما توبه ده جي. علي نوم دی جي او موږ د تنګیا بازو اوسېدونکي یو او جي موږ د کوواټ نه د مردان نه او د کارخانو سایډ نه چې موږ د ټاور نه بیټرانې راوړې وې او زه په خپله سوزکي ډرایور یم او دا کم کسان چې د هغوی یو اقبال نوم دی یو فرزن نوم دی او جي بس چې څه شوي هغه شوي دی انشاءالله که خیر نور به نه کېږي که خیر پیدا الله طرف